الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الكريم ونبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. د عرفه مبارکي په حواله سره اداري چې یو خدا د ټول ورځ ډېری انتهایی مبارکي شپې ورځ دي او د په نهم تاریخ چې کوم دین د عرفه ده او د ګل ورځ باندې اختر دین نهم موږ عرفه ده اتوار د ورځ عرفه چې کوم دی راځي حدیث مبارک کې راځي چې د عرفې په ورځ باندې سړی روژه ونیسي د یو کال تیر شوي د یو کال روان ګناه الله جل جلاله په دې باندې الله تعالی معاف کوي. مسلم شریف حدیث مبارک او دا لس ورځې چې د ذوالحجې لومبنۍ ورځې نه شروع شي تر اختره پورې دا لس ورځې دا ډېرې انتهایي مبارکې شپې ورځې دي ته افضل ایام الدنیا د دنیا په ټولو ورځو کې دا بهترین ورځې دي او د دې لس ورځو پسې د نیک عمل چې کوم دی هغه نه رسېږي او د دې مبارکو چې کوم دی شپو ورځو کې د دې د ورځې بلکې بعضې ورځو کې راځي د ورځې روژه ونیسي د یو کال د روژې ثواب لري او شپې د لیلة القدر سره لګي سړی پکې د ګناه نه ځان بچ کړي دغه نه او دارنګې د نیک اعمال تلاوت ذکر دعا استغفار د دې کثرت لکه موږ بلا حاجت لرو بلا ضرورت لرو سړی د خپل الله تعالی نه وغواړي دا مقرر دا مبارک اوقات دي دا درې میاشتې دا زبرګې دا پرله پس دي نه مخکې ذوالقعده وه او دا ذوالحجه نه دی پسې بیا محرم دی دا 12مه میاشت ده اوس زموږ اسلامي دا 12مه میاشت اخیري دی پسې بیا محرم دی دا درې پرله پسې د حدیث کې راځي ثلاث متوالیات او بله بیا چې کوم دی هغه رجب ده هغه هم زبرګې دا څلور زبرګې میاشت دی هغې کې دا چې کوم دی دا 12مه میاشت دا ذوالحجه ده پکې حج مبارک مدا کېږي د عرفې او ورځ چې کوم دی دا د عرفې په سهار باندې تکبیرونه هم چالو کېږي او د عرفې روژه حدیث پاک کې راځي یو کال تېر شوي دی یو کال روان ګناه پې الله تبارک وتعالی معاف کوي او په دې ورځ باندې چې کوم دی ډېر لوی برکات دي د دې دعاګانې خاص کثرت سره په دې کې خاص کر د دې دعا د دې ذکر ډېر پکار دی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. نبی علیہ السلام فرمایي هغه دعا چې زه ویمه نه مخکې انبیا علیهم السلام ویلې ده بهترین دعا هغه دا د لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا ذکر دی خو دې دعا ویلې او بهترین دعا ویلې فقه مبارک کې لیکي الثناء علی الکریم دعاء د کریم ذات چې کوم دی ثنا او صفت دا دعا ده او حدیث پاک کې راځي چې دا سړی روزانه لکه دې ورځو نه علاوه اسم ساری نه سړی سل پیری وي حدیث د بخاری شریف کې راځي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. سل ګناه معاف سل درجه بلند سل ګناونه به الله معاف کی او د لس غلامان آزادولو ثواب او ټول رب شیطان تسلط محفوظ او بلکې دعاګانې غواړي دا و چې دا ذکر وکړي چې څه غواړي هغه به الله تعالی درکړي. ډېر مبارک دا خاص کر د عرفې د ورځې د عرفې د شپې الله جل جلاله موږ تاسو ټول ته الله تعالی توفیق